تاسو ګورئ په دنیا کې به مسلمان بیا دوستانه چا سره کوي؟ شپږ عربه خدا کافر دي. کافر خو د دوستانی نه وته، کاغه يهودي دي او کاغه عیسائی دي، کاغه مجوسی دي او کاغه هندو دي او کاغه بت مت والا دي او کاغه دهری دي. اګه مطلب پنوې کافر دي، مسلمان به سره تعلق نه ساتي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهایی عزتمندو، تیر شوی روز جمعه کې ما تاسو ته د مونځ متعلق ذکر کړی. دا مونځ دا د الله جل شانه ډیر لوی حکم دی. او مونځ ما تاسو ته تیر شوی جمعه کې ذکر کړی چې ټول احکامات دا دلته ملو شوي دي دنیا کې. د مونځ دپاره ډیر لوی انتظام شوی دی. کله چې یو اهم پروګرامي یا یو اهمه جلسه وي یا یو اهم پیغام خلکو ته ورکولی، نو د هغې دپاره ډیر لوی انتظامات کیږي، ډیر لوی انتظامات. دغه شانتې دا مونځ دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاوېدو، نو د دې لپاره ډېر لوی انتظامات شوي دي. هغه انتظامات چې هغه د انسانانو د وس کار نه دي، هغه د جناتو د وس کار نه دي او هغه د فرشتو د وس کار نه دي. دومره لوی انتظام شوی دی. حالانکه د نورو احکاماتو په شانتې به حکم نازل شو چې بس څه شو؟ اقیموا الصلاة، مونځ قایم کې. نه، د مونځ دپاره د الله پیغمبر د مکې نه د براق په ذریعه باندې او د جبریل امین په ذریعه باندې اوچتیږي، بیت المقدس ته ځي. بیا د بیت المقدس نه او د مکې نه په خپل منځ کې دلته د الله پیغمبر ته ډېرې خبرې ښودل کېږي، تفصیلا روایت دي. بیا د بیت المقدس نه بیا اولنی اسمان الته آدم علیه السلام سره ملاقات، دویم اسمان، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم الته بابا ابراهیم علیه السلام سره خبرې، بیا د الله جل شانه سره ملاقات او بیا د مونځ حکم میلاوېدل او بیا د موسی علیه السلام بار بار یعنی دا وینا کول چې ما د بني اسرائیلو تجربه کړې ده، یعنی دا حکم چې دی د مونځ یعنی دا کم کا، او د الله پیغمبر بار بار ځي او د مونځ حکم کوي، حتی تر دې 15 مونځونه میلاویږي او بیا د الله پیغمبر یعنی واپس راځي او بیا بیت المقدس کې 1,24,000 انبیاء علیه السلام له جمع ورکوي او هغې نه بعد بیا راځي واپس مکې ته. دومره لوی انتظامات چې د انسان د عقل، د شعور، د انسان د علم، د انسان د فهم، د انسان د سمجھ نم بالاتر نظام قائم شوی. دا د مونځ د حکم دپاره دی کې د مونځ طرف ته اشاره ده چې د الله دومره لوی حکم دی، د الله دومره عظیم الشان حکم دی. عموما په دې جمعو کې موږ ډېر وجه د مونځ دا بیان کوو چې رمضان ختم شوی دی او رمضان تلو سره زموږ مسلماني متلې ده. رمضان تلو سره زموږ د الله حکم هغه هم څه شوی تللی دی. یا خو په رمضان کې جوماتونه به ډک وو د سارې په جمعو کې، لیکن اوس د سارې په جمع کې یعنی امام سره ډېر په مشکل باندې اولنی صف پوره شي، بیا دویم صف او چې سلام اوري بیا دویم صف پوره شي. دا څه دی؟ دا د الله حکم دی. څنګه چې په رمضان کې وو داسې په غیر رمضان کې دی. حالانکه دې وخت کې د شوال دا شپږ روژې دي خلک یې نیسي، د هغې متعلق یا موږ د نفلي عباداتو متعلق یا زموږ وړاندې نور هم ډېرې مسایل دي، زموږ وړاندې نور هم ډېرې خبرې دي، لیکن په دې ټولو کې اولو العزم او د لوی شان والا عبادت چې دی موږ د هغې کمی محسوسو، د هغه کمی په بنیاد او د دې اهمیت په بنیاد باندې موږ د 2 جمعې د مانځه په مسایلو باندې څه کوو؟ تذکره کوو. چونکې مونځ چې څنګه د شان لوی دی،
داسې د مسایل هم ډېر دي څنګه چې د شان لوی دی د اهمیت هم ډېر دی اما تاسو ویلو تیر شوي جمعه کې چې د الله پیغمبر په زندګۍ کې په ډېر حالات راغلي دي هر اعتبار سره د الله پیغمبر کله د خپل نه بددعا نه دا وکړي لیکن کله چې د خندق په موقع باندې د الله د پیغمبر مونږ خرابېږي او منځونه دې نه غذا کېږي نو د الله پیغمبر بیا دغلته بددعا کړې ده حالانکه په خندق کې څه جاني او مالی دومره نقصان نه دی شوی څومره نقصان چې په احد کې شوی دی څومره نقصان چې په طائف کې شوی دی دومره نقصان نه دی شوی په خندق کې لیکن مونږ قضا شوی دی د الله پیغمبر بددعا کړې ده او د الله مونږ په باب کې د الله پیغمبر سختی خولې ده د الله نه پس په انسانیت باندې ټولو نه زیات شفقت رحمت خیر او برکت دا د الله د پیغمبر ذات مبارکه دی چې د انسانیت لپاره څومره برکتي دی او د انسانیت په څومره لوی احسان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انسانیت باندې نو هغه مر په کائنات کې د چا نشته نه وو او نه وی او نه دی لیکن الله پیغمبر د موسی په باب کې څومره سخت لهجه استعمال کړې ده لکه دې حد پورې کله چې د مشرکانو سره کافرانو سره د بایکاټ مسله و دغه قرآن پاک سخت لهجه استعمال کړې ده د اهل باطل سره کفارو سره لا يتخذ المؤمنون الكافرين الاولياء من دون المؤمنين چې مؤمنان به کلم کافر دوستان نه نیسي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء کچا مطلب لکه مؤمنان پرې خلو کفار سره دوستانی شروع کی دا الله په نسبت د ایس حیثیت نشته دا په ایس دین باندې نه دا الله په نسبت باندې د دې اس قدر او قیمت نشته د الله په نسبت باندې دا د الله په لهجه سخت کړي د کفار سره دوستانی ول الا ولا ذمه نه خو مطلب دا کافر بیا د رشتہ داري سپروا کوي او نه بیا د تعلق پروا کوي چې کله در باندې وسبر شنو نقصان در رسي نو تاسو ګورئ په دنیا کې به مسلمان بیا دوستانه چل سره شپږ عرب خدا کافر دي کافر خدا دوستانی نه وته کاغه يهودي دي او کاغه عیسائی دي کاغه مجوسی دي او کاغه هندو دي او کاغه بت مت والا دي او کاغه دهری دي اګه مطلب پنومي کافر دي مسلمان به سره تعلق نه ساتي صرف مسلمانانو سره تعلق ساتي مسلمان هغه د زړه تعلق هغه د زړه محبت نه مسلمان به د مسلمان سره په تعلق کې انسګي خیال بساتي تاسو چې مطلب دا قرآن خو د کافر نه بایکاټ کړی دی قرآن د کافر نه بایکاټ کړی دی چې مسلمان به دې سره تعلق نه ساتي بلکې قرآن بیا هغه مسلمان سره چې دې موږ نه کوي د نور مسلمانانو لپاره پکار دي چې د سر بیا موږ شان دي بایکاټ پکې څنګه چې عام کافر سر بیا بایکاټ دي بایکاټ نه مراد بد اخلاقی و نه کوي بایکاټ نه مراد حق تلفی و نه کوي بایکاټ نه مراد د زړه هغه محبت د زړه هغه تعلق د زړه هغه مینا هغه به مطلب ایو بلماز مسلمان سره نه کوي تاسو وایي چې دا ډېر سخت خبره ده قرآن پاک کې په سورې مائده کې الله جل شانه د دوستانی اصول ذکر کړي چې مسلمان با چا سره دوستانه کوي مسلمان با کم قسم خلکو سره تعلق ساتي ولې که یو دیندار دی هغه یو بی دین لورزي هغه له دعوت ور کوي هغه ته تبلیغ کوي هغه ته واعظ نصیحت کوي دغه په یو خبره باندې د یو کال قبول شوی ثواب ملاويږي لیکن کدا ناستا د دین په بنیاد نه ده د دعوت په بنیاد نه ده داغه د خیر خوایي چې هغه د الله دین طرف ته روبلي د دې په بنیاد نه ده بلکې هغه سره د زړه د غمینې او د محبت په بنیاد باندې دغه بلماد سره ناس دي او دې هغه سره چې روټه کوي او خوراک سکاک کوي او محفل سجاوي او بګېټو سره ناسي نو حدیث پاک کې را دي دغه بی دین چې کوم د زړه تور دی کنه داغه د زړه توروالی نه حسد پدې چې الله به دې سپین زړه والا د زړه مغه سره تور کی او پنځري الله دې د وجه تبا کړی
بني اسرائیل الله هم دې د وجې تباه کړي چې وبا رغلل د الله د نافرمانۍ نه منې کړل سبا به سر ناسو چې روټۍ به مسر کوله الله د دې نیکانو د زړونه به فساق او فجار سره تور کړل د دې مثال دی کنه که تاسو کېالي یو جګ سپینی وی کنه یو جګ سپینی وی سپینی دې کې چې ګوره دا یو سر روح افزا شربت چې ورواړوي کنه دا پوره جګ سور کی ځان سره حالانکه وبو کې ډیری دي پکارو چې دی وبو ځان سره د روح افزا د سوروالي ختم کړي وبو ډیری دي کنه لیکن هغه یو سر روح افزا هغه ټول جګ ځان سره سي یا مطلب یو ټینګه وبو دي او یو ساس کی وینه دی وته ورغورځولا یو ساس کی میتیاز دی وته ورغورځولې پکار خدا و چې دی یو ټینګه وبو دا یو ساس کی میتیاز ځان سره پاکي کړي وي هغه یو ساس کی میتیاز ځان سره پورا ټینګه پلی تکي دا اثر وی دا اثر دا ګناه اثر انسي وی دا ډیر وی نو دې د وجه ان بيدینو خلق سره کاغه مسلمانان دي هغه کافر دي یو نیک مسلمان یو مسگزار مسلمان یو د الله اطاعت کوونکی فرمانبردار هغه به سره هغه شان تعلق نه ساتي څنګه تعلق چې یو عام نیک مؤمن سره ساتي دسه به یو بيدین سره نه ساتي قرآن پاک آیات تاسو ته ګوره ان الله جل شانه دلته د دوستانی اصول الله پاک ذکر کوي چې مسلمان با دوستانه چا سره کوي مسلمان با تعلق چا سره ساتي چونکه دلته ماته ویلي الله پاک د کافر سره دوستانی متعلق ان ډیره سخت لهجه ذکر کړی دا بیا مسلمانانو سره فکر شو چې مسلمان به دوستانه چا سره ساتي نو وی انما وليکم الله یقینا ستاسو دوست ستاسو مرګري ټول نه اول څوک دی انما وليکم الله دی څوک دی ټول نه اول دوستانی لای قابل څوک دی الله تعلق ساتي مینا کې قرب حاصله او تعلق کی زیادت پیدا کې د ټول نه اول لائق هغه د الله جل شانه ذات دی ولی الله رب العزت دا یو داسې هستی ده چې دا تا نه پریږدي نه په دنیا کې نه په عالم برزخ کې او نه په عالم آخرت کې ځکه ټول رشتې منقطع کیږي بعض اوقات دنیا کې منقطع شي عالم برزخ کې فاسم منقطع شي تابوت کې په قبر کې وته کیږي درمانی خوري درواړي او ټول رشتې منقطع شي ودا تا نه روان شي د حشر په ورځ باندې هم ډېر رشتې منقطع شي الته بد ډېر رشتو په بنیاد باندې انسان منډوي یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه انسان بد منډوي ضرور نه د مور پلار نه او د شاندې د خزینه او د بچونه منډي به انسان لیکن په دغه ورځ باندې هم د الله جل شانه تعلق چې د انسان په کار برازي چې د الله د عرش ته سوري لاندې بناستي د مشکو د انبرو په منبرونو باندې بناستي د عالمي برزخ په تک په تورو تیارو کې د الله تعلق د الله قرب دا په کار راځي او په دنیا کې د الله قرب د الله تعلق او د الله اطاعت او د الله فرمانبرداري او الله سره دوستانه دا په کار راځي نور ټول تعلقونه دا منقطع شي نو دې د وجه د تعلق په اعتبار سره ټولونه اول مسلمان لپاره دی چې الله جل شانه سره خپل تعلق درست ساتي الله سره خپل نسبت درست ساتي الله سره خپل چې کوم زموږ د بندګۍ نسبت دی الله زموږ معبود دی موږ دغه بندگان یو دا نسبت درست ساتي الله زموږ مالک دی موږ د الله مملوک یو دا د مالکیت او مملوکیت تعلق درست ساتي موږ الله دې معافي وکړي د 15 شپږ کالو د 2 کالو ماشوم وړاندې اوس موبایل روان نشي کوي خو چې مطلب دغه ماشوم سره دی نو بیا موبایل روان کوي شي ولی د 15 شپږ کالو ماشوم نو حیا کوي خدا الله نه حیا نه ورزي چاله د یو 15 شپږ ته لس کالو ماشوم وړاندې څوک زنا نشي کولی لیکن الله جل شانه وړاندې دا مطلب لګا دی ټول شپه بدکاري کې تیری د لس کالو د ماشوم نو حیا کوي لیکن د الله نه حیا نه ورزي دا په خپل باندې دروغجن دي چې د خپل رب نه یریږي د ما لس کالو ماشوم نه یریږي
داغه په مخ کې ګناه نشي کولای دوه مولوی الله په مخ کې ګناه څنګه کوي دا دروغجن دي چې د خپل رب نه یریږي دا کاذب دي نو د دوستانی په حواله سره ټول اول انما وليكم الله یقینا تاسو دوست دي نو هغه الله دین ورسوله او د الله رسول دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان تعلق ساتي مینا کوي بلکې دا زموږ تاسو ایمان دی تر څوم چې د خپل ځان نه د خپل اهل او عیال نه د خپل بینک بیلنس نه د خپل کورونو کاروبارونو نه د خپل رشتہ دارو او د خپل نفسانی خواهشاتو نه د ټول هر څه نه که چېرته زیات محبت دا د الله رسول سره ني نو کامل مؤمن دی الله پیغمبر خپل فرمایي انسان درغه وخت پورې کامل مؤمن نشي جوړېږي تر څو چې دی د خپل اهل عیال او د خپل مال او د خپل جان د خپل ځان نم زیات تعلق د الله پیغمبر سره ني د کامل مؤمن نشي جوړېږي محبت پس وي موږ ته الله د پیغمبر په اطاعت کې دا چې کم زمون په اختیار کې دي کنه ډېری خبره خدا سری زمون په اختیار کې نه دي د حکومتونو په اختیار کې دي یا د ملکونو په اختیار کې دي هغه کم خبره چې زمون په اختیار کې دي نه باغی باندې ما حکومت ته غریبان نه نيسي نه ما باغی باندې زما مور پلار ما ته غریبان نه نیول شي او نه باغی باندې ما بل د غریبان نه نیول شي چې کم زمون په خپل اختیار کې دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروري شوی شریعت حکم دی مونږ هغه نشو کولای نو چې د خپل پنسي صرف د خپل گیټونو لګي بار وسات دا زموږ په اختیار کې دي کنه حکومت ترنه به پابندي شته یا مطلب لکه تاسو خرچه به راځي لیکن وعید به څومره سخت دی نه به ته الله نظر رحمت کوي نه به الله ګناه معاف کوي او الله د دې لپاره دردناک عذاب تیار کړی دی څوک په قسمونو خپل سودا خرڅي احسان جتاوي پنسي د گیټو نخکته ساتي زموږ د شکل او صورت په حواله سره په موږ باندې حکومتي څه پابندي نشته په حرم شریف کې یو کس زما ګیره خپل کړه داسې وړه وړه ګیره راغلې وه ما ته دا ډېره مرمانونه دي چې په دې مخ دا خسته خسته ګیرې وي اوس به ځو جدي په ایرپورټ باندې به ټولو نه اول بلیډونه ځان سره غسبل د به ګیرې خورو ولې که په ایرپورټ باندې کوشو هلته مطلب بیا مونږ نیسي ګم په مخ باندې ګیره وه ورشه هغه خلکو نه قدر و قیمت پته ولګي مکې نه مدینې ته روان یو کس ویل ته لګو دی کتل تصویر وباسه مې کوم د خیر کار کې ثواب کار کې چلامانه کې تاسو کې ما ته نه وې دا شکل او صورت دا زوړم خپل ملک ته چې زمو مسلمان شکل او صورت دا دی الته غریبانان په اذان پابندي ده قران ځان سره نشي ساتلی الته په موږ باندې پابندي ده الته جماعت نشته الته خلک سديږي هغه خلک په موبایل باندې مطلب لکه اذان اوري دا اذان نه باغی باندې ماته الته مسجد نشته الته قران نشي ساتلی جرم دی الته موږ نشي کولی جرم دی دا د مسلمان دا شکل او صورت زوړ مقصد د مسلمان به داسې لباس دي داسې به په مخ باندې ګیره وي داسې به دغه برید واړه وي داسې به دغه په سر باندې پټکي وي یا به ټوپې وي داسې به دغه د مسلمان دغه ساده لباس وي د یهود نصارا په شان دي بني دا تنگ لباس دا عمر رضی الله عنه په دغه یهودو باندې او په دغه کفارو باندې چې یو مسلمان سره فرق راشي نو دا لمنې تینا کټ کړي لکه تاسو ګورئ چې سړی د کمیس نه لمنې کټ کی او دا پرتګال لګ رافټ کی تاسو شو بده وختاري کې بده ونخکاري دا نن سبا زموږ سکولونو کې دغه لباس لازم شوی دی زموږ په دفترونو کې دغه لباس لازم شوی دی دا عمر رضی الله عنه اهل باطل له ذلت لباس ور کړی دی دا مسلمان لباس خو نه دی دا مسلمان لباس نه دی دغه د ذلت لباس چې عمر رضی الله عنه مجوس له ور کړو او دغه يهود نصارا له ور کړو نو د الله د رسول اطاعت د الله د رسول فرمانبرداري د الله د رسول ورل شوی شریعت تابعداري او فرمانبرداري ځکه په دې کې الله پاک څخه زموږ تاسو ایمان یې خېده وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا سره زماده پیغمبر در کې دا واخلو د سنم منی غي نه منی شي وګوره عام کچا مطلب د یو ملک
آرمی چیف د بل ملک د آرمی چیف لباس واچي د غدارې مقدمه پی جوړیږي. که د پاکستان د آرمی چیف د انډیا د آرمی چیف لباس سره واچولو او دی وته په قرآن باندې لازم کیږي چې پاکستان سره وفادار یم، زه پاکستان سره محبت کوونکی یم، زه د پاکستان لپاره د خپل ځانم قربانو، لیکن د غدارې مقدمه پی جوړیږي. دا د دشمن لباس اچولې دی. لباس وګړه خبره ده. که یو کس دلته مطلب لکه په انډیا کې د پاکستان جنډې نیولي یا پاکستان کې یو کس د انډیا جنډې نیولي، دا ځکه شو وایي کوم مقدمه پی جوړیږي، غدارې مقدمه پی جوړیږي. اوه ته د محمد رسول الله د لباس نه خلاف دغه دشمنانو په لباس کې پتا باندې به مقدمه جوړیږي. دلته به در باندې پاکستان حکومت مقدمه جوړه کی، الته در باندې الله له طرف نه مقدمه جوړیږي. ته الله له خپل خلاف دلیل ورکې چې ما هلاک کا، ما ستاسو پیغمبر د دشمن لباس جوړ دی، ما ستاسو پیغمبر د دشمن شکل او صورت جوړ کړی دی، ما ستاسو پیغمبر د ډول شوی شریعت خلاف ورزي کړی دا. ته یو قسمه دلیل ورکې او یو قسمه اتمام حجت کې په دی باندې چې الله ذلیل او رسوا کې وته الله هلاک. افسوس زموږ د مسلمانانو په دې حالت باندې چېرته په ټي وي کې چې په موبایل باندې یو نافرمانه ولیدو، بس دا غ سټایل اپنو شو او دا غ طور طریقې اپنو شو، دا غ شکل او صورت جوړ شو. بھئی چېرته د محمد رسول الله د زندګۍ مطالعه هم لګو کې، چېرته محمد رسول الله د شکل او صورت هم اپنو کې، چېرته د محمد رسول الله سټایل هم اپنو کې. باقي باندې مسلمان ته ځان بد ښکاري، ای باندې مسلمان شرم محسوسوي. کم نبی چې دنیا کې ستاسو دپاره وترتېدو او کم پیغمبر به چې په آخرت کې ستاسو دپاره جنت ته تلو کې چې لیټ کېږي، نو صرف او صرف موږ ګناهګارو د وجې به لیټ کېږي. لیکن نن موږ د هغه په طور طریقو باندې شرمېږو. په دې د وجې قرآن وایي چې دوستانې لایق انما ولیکم الله، ستاسو دوست چې تاسو دوست جوړوئ هغه الله دی، دویم ورسوله د الله رسول، او دریم والذین آمنوا. د دوستانې دریم خلک هغه مؤمنان دي، والذین آمنوا یعنی د دوستانې دریم خلک چې دي هغه مؤمنان دي. مؤمنان چې تاسو به مؤمنانو سره دوستانې کوئ. د دوستانې لپاره مسلمان سره صرف درې څیزونه پاتې شول: الله، د الله رسول او مؤمنان. لکه په دې خپل خپل باندې وایي څوک څوک دي؟ الله، د الله رسول، مؤمنان. خو پکې شته، څه پکې شته؟ یو خو پکې ده. هغه خو څه ده؟ چې هر مسلمان سره به دوستانه نه کوي، هر مسلمان ستا دوست هم نه دی. په خپل الله پاک فرمایي والذین آمنوا، او مؤمنان کم؟ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. هغه مؤمن چې مونځ قایموي، زکات ادا کوي او دې څه کوي؟ الله جل شانه ته عاجزي کوي او دې متکبر کبرجن نه دی، دې غرور نه کوي او دې الله جل شانه اطاعت او فرمانبرداري والا دی. نو مؤمن څوک دی؟ یعنی مؤمنانو سره دوستانه کې کم مؤمن چې څه کوي؟ مونځ قایموي. څه کوي؟ مونځ ګزاره وي. مفسرینو دې لاندې لیکلي دي چې بالمازه سره به دوستانه نه کوي. بالمازه مسلمان لا د سره به دوستانه نه کوي. داغه د بالمازه دومره نحوست دی چې تا به ځان سره سکی ستا دا زړه بس ځان سره ټول کې ماته اوس حدیث مکه ذکر کړی دی. ها د دعوت لپاره ورتلی شي، تبلیغ لپاره ورتلی شي، تبلیغ لپاره خپل کور ته راغوستی شي، د دعوت لپاره دغه کور ته وتلی شي او د دعوت په بنیاد هغه سره چیر او ټی کولی شي، د دعوت په بنیاد هغه له تحفې تحایف ورکولی شي، د دعوت په بنیاد هغه له پیسې ورکولی شي، د دعوت او تبلیغ او د دین په بنیاد هغه له بیا قرض ورکولی شي، هغه سره بیا تعلق هم ساتلی شي. د دعوت چې د زړه دین طرف مایل شي، ځکه په چیر او ټی کوم، ځکه وسره چیر او ټی کوم چې د زړه دین طرف ته مایل شي، د موږ فضایل ذکر کم، د دین خوږوالی وښیم، د ځان سره کینوم چې د الله دین طرف ته راشي. نو ستا ناسته عبادت، ستا هغه له پیسې ورکول عبادت، ستا هغه سره تعلق ساتل عبادت، ستا هغه باندې چیر او ټی خوړل عبادت، هغه ستا خپل کور ته رابلل عبادت، او ستا هغه ته کتل عبادت، او ستا هغه سره خبرې کول عبادت، چې دا د دعوت لپاره او د هغه د اصلاح لپاره. هغه د الله پیغمبر کافر سره نرمي کړی دا، کافر سره څه کړی دا؟ دا الله پیغمبر نرمي کړی دا. یو کافر ورته مطلب لګا الله پیغمبر ته خبرې کړې دي، لیکن الله پیغمبر څه کړی دا؟ یعنی خاموشي اختیار کړی دا. لیکن دلته الله پاک څه فرمایي چې مطلب لګا سری
ستاسو دوست هغه د الله رسول او مؤمنان دي. او په مؤمنانو کې هغه مؤمنان چې کوم څه کوي، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دا سوره مائده آیاتونه دي. او سوره توبه چې تاسو راوړل کنه، سوره براءت ورته وي. الته الله جل شانه دومره سخت لهجه ذکر کړی دا د موسی مبارک، دومره سخت لهجه الله ذکر کړی دا چې الته خو بالکل یې نسی کړی دی داغه د بلمازه انسان یعنی مثال الله د یو کافر په شان دی ورکړی دی. سوره توبه د الله جل شانه نازل کړي او په هغه موقع باندې چې کله مکه فتح شو، مکه فتح شو، نو الله پاک سوره توبه نازل کړه. او دې مشرکانو ته د مکه مشرکانو ته دوه خبرو اختیار ملوش. دوه خبرې عام کافرو ته درې خبرو اختیاري: اسلام قبول کې، جزیه به ورکوي، که جزیه نه ورکوي نو په درېمه درجه کې بیا دې سره جنگ او جهاد دی. عام کافرو سره درې اصول دي. لیکن چې کوم مشرکین مکه عقیده پر قرآن دو اصول ذکر کړل: یا اسلام یا د مکې نه وتل. بس دا دوه خبرې دي. یا مطلب لکه اسلام به قبول کې، دا مکه مرکز دی، مکه د پوره دنیا مرکز دی، مکه د توحید او د یو الله د عبادت بندګۍ سره دی، هغه د الله کور دی. دلته د یو الله عبادت او بندګي بچیږي، دلته د یو الله نوم به صرف اغستل کیږي. نو مشرکین مکه ته الله پاک صرف د دوه خبرو اختیار ورکړو چې یا خو به د مکې نه اوزي او یا به دین اسلام قبلی. صرف د دوه خبرو اختیار دی ورته. او عام کافرو ته ماته اوس ویلي، عام کافرو لپاره اسلام اصول درې دي. اول به د اسلام مطالبه وکړي، اسلام قبول کړي، اسلام نه قبلی جزیه مطالبه به نه وکړي، جزیه نه قبلی په درېم صورت کې هغې سره جهاد. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دور کې مجاهدینو په یو علاقه باندې ډایرکټ حمله وکړه. علاقه فتح شوه، دینه پکې کسان شهیدان شول. نو دغه اهل کفار، دغه اهل باطل چې کله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یې روغ وغوښتو، ورته ویل ستاسو د اسلام اصول څه دي؟ مونږ کفارو سره هغه دی چې اول بدله دعوت درکړي اسلام. دویم که اسلام قبول نه کړو جزیه به ورکوي، او که جزیه هم قبول نه کړه نو هغې نه بس بیا جنگ او جهاد دی. وی ستاسو د مجاهدین په مونږ باندې ډایرکټ حمله کړې ده. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تحقیق وکړو، نو په حقیقت کې دغه شان شو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته فرمایل ټول څه شي، ټول مجاهدینو ته وځي د دې علاقې نه وځي، خپل د اسلام جنډې را کوزي کې او د دې د کفر جنډې واپس شوي. ذهب او دا دین دی، د اسلام اصول دا الله جوړ کړی دي، او زمونږ او تاسو د خو او د بدو په بنیاد باندې ټولو نه الله په موږ تاسو باندې زیات خفه کیږي، الله په موږ تاسو باندې زیات مهربان دی، الله زمونږ او تاسو ټولو نه زیات خیال ساتلی دی. نو کوم اصول چې بیا الله جوړ کړی دي، نو هغه اصول به زموږ سره د لپاره بهترینی. نو څه شول؟ ټول مجاهدینو سرونه ټیټ نیولي دي او روان دي. کله چې علاقه خالی شوه، هغه پوره علاقې والا رالل. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته وایي چې اسلام دومره خسته اصول پسند مذهب او دین دی چې مطلب لکه د اصولو خلاف ورزي وشوه. حالانکه د دې ملګري شهیدان شوي دي، سفر یې کړي دي، زخمیان دي، دی جنگ ګټلی دی، دی علاقه فتح کړې دی، اسلام جنډې پې درودلي دي، لیکن اصولو خلاف ورزي شوې ده. ټولې خبرې دې ولا ختمې کړې او ټول وتل. دومره بهترین اسلام مذهب چې بیا څوک نه قبلی هغه احمقتوب دی. هغه پوره علاقې والا کلمه وویله او د محمد رسول الله په امت کې څه شول؟ هغه شامل شول. اسلام دومره زبردست اصول ذکر کوي. نو دلته قرآن پاک د مشرکین مکه لپاره دوه اصول ذکر کړل چې کله مکه فتح شو 8 هجری باندې. دوه خبرې دي، یا به اسلام قبلوي یا به د مکې نه وځي. او دې لپاره دې ته 4 میاشتې ټایم ورکړو. 4 میاشتې. دا ګوره الله پاک یعنی سورہ برات کی وی فسیحو فی الارض 4 اشهر. 4 میاشتې د ټایم شو. 4 میاشتې خو غور او فکر وکړي، 4 میاشتې خو سوچ وکړي که اسلام ته راځي هم ستاسو غوښه ده، او که اسلام ته نه راځي نو 4 میاشتې ستاسو دپاره ډېر غټ ټایم دی چې تاسو د مکې نه وځئ او جزیرة العرب نه وځئ او ځان له نورو علاقو کې سفر وکړئ او نورو علاقو کې ځان له کاروبارونه برابر کړئ او په نورو علاقو کې ځان له کورونه برابر کړئ. 4 میاشتې دا غټ ټایم دی. تبلیغی جماعت والا وی کنه وی 4 میاشتې اول ولګا.
سلور میاشتې هغې په دې بنیاد باندې وایي چې سلور میاشتې ډېر یو غټ ټایم دی چې انسان سلور میاشتې په مسجد کې تېر کړي، انسان غور وکړي، فکر وکړي، سوچ وکړي بھئی زما د زندګۍ مقصد څه دی، زه الله راغلی ګلم څه دپاره یم، زه الله پیدا کړی څه دپاره یم، ما ته مخکې چې کم سفر دی زما سفر د څه په بنیاد دی، ما ته به سفر کې کم کم څیزونه په کار راځي، من رب وکړه، ما دین وکړه، من نبي وکړه، د دې دریو خبرو جواب به زه د څه په بنیاد باندې ورکوم. هلته په ورځ د قیامت په ما نه زما د عمر تپوس کوي، د ځوانۍ تپوس کوي، زما د علم تپوس به کوي، زما د کاروبار په ما نه الله تپوس کوي. د دې په بنیاد به زه څومره یعنې تیاری کولی شم، ما څومره تیاری په کار دی. نو څلور میاشتې دا ډېر یو غټ ټایم دی چې انسان څه وکړي دا ورته میلو شي. دې د وجې تبلیغي جماعت والا وایي نه مطالبه دا څلور میاشتو کوي. ځکه قرآن پاک هم یعنې کله چې الله پاک سورې توبه نازله کړه نو دغه خلکو له الله پاک د سوچ لپاره څلور میاشتې ټایم ورکړو. بیا کله الله پاک یعنې څه فرمایي چې کله دا څلور میاشتې څه شي فاذا انسلخ الاشهر الحرم، چې کله دغه څلور میاشتې ټایم چې کوم دې ته میلو شو دا ختم شو، فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، بیا په دغه مکه کې دا مشرکان قتل کوي چې چرته هم ولیدل، وخذوهم وینیسئ، واحصروهم قید کې، وقعدوا لهم كل مرصد، په چوک چوک او په لاره لاره کې ورته کښېنئ دې مشرکانو ته. ولې کم خانقابه چې الله د ابراهیم علیه السلام د یو الله عبادت لپاره جوړه کړې وه، دوی هغې کې 380 بوتان ودرولي دي. کم مکه چې د یو الله د عبادت بندګۍ لپاره وه، دوی د 380 خدایانو عبادت پکې کوي. کم مکه چې د یو الله عبادت بندګۍ لپاره وه، په هغه مکه کې محمد رسول الله پرې نه خو هغې په هجرت باندې مجبور کړو. په کومه مکه چې د یو الله عبادت بندګۍ لپاره جوړه وه، هلته چې کم خلک د یو الله عبادت بندګي کوي هغې تکلیفونه ورکول، نو چې کله کم څیز د کم مقصد لپاره هغه مقصد حاصل نه شو، د دې مشرکان د الله په نزد هېڅ حیثیت نشته. وی باسئ په چوک چوک کې ورته کښېنئ او دې قتل کې قیدې کې. ها دلته الله پاک بیا یو اصول ذکر کړي دي، څو باسي فإن تابوا، کدی توبه باسي د شرک نه توبه باسي، واقاموا الصلاة، د شرک نه پس متصل الله پاک څه فرمایي کدی مونځ قایموي، وآتوا الزکاة او زکات ورکوي، فخلوا سبیلهم، نو لارې پرېږدئ دی ته به اوس هېڅوک هم څه نه وایي. یعنې مطلب کم کافر دین اسلام قبول کو او دی مونځ کوي او دی زکات ورکوي، نو د نور مسلمانانو دله تکلیف ورکولو هېڅ کار نشته، هېڅ د دې حق نشته چې د دغه رنګ کس څه وکړي لار ونیسي. او د دې لاندې علماو لیکلي دي که مطلب دلته خو دا خو د مشرک لپاره دا قانون دی که دی مونځ دی اسلام قبول کړي، خپل شرک پرېږدي او دی مونځ قایموي، زکات ورکوي، نو د لاره به پرې غوښتلي کېږي. ها که یو مسلمان خودی واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة نه کوي، نو فخلوا سبیلهم، د ده لار به اوس نیولې کېږي، دی به اوس قید کولی کېږي. د دې متعلق د صحابو تابعین تبع تابعین یو جماعت د دې آیات لاندې که یو مسلمان قصدن عمدن یو مونځ پرېږدو، قصدن عمدن څه عذر نو، نو د نورو ائمو د صحابو یو ګڼ شمېر جماعت په نسبت باندې یعنې دا څه دی، دا واجب القتل دی، اسلامي حکومت به دې قتلی، دې به ختمی، ځکه د حق پاتې نشو په دنیا باندې. چې کله د خپل سر الله ته ټیټ نه کو، نو په دنیا کې د دغه سر هېڅ قدر و قیمت نشته، دغه سر دې ووهلی شي. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه شانتې صحابه او نور تابعین تبع تابعین هغوی وایي چې قید کې تا حیات عمر قید کې، یا خو به بدې جیل کې د بالمازۍ نه توبه وباسي، دی به مونځ شروع کړي، د دې به بیا څه شي، بیا به لاره پرېښودلی شي د ده. او که د مطلب په دغه جیل کې هم دی بالمازه دی مونځ نه کوي، نو په هغه جیل کې به هم دی ټول عمر تا حیات عمر قید کېدي، حتی تر دې چې دغه جیل نه به د جنازه څه شي، یعنې دا به اوچته شي. یو قانون. او بل ځای کې الله پاک بیا فرمایي هم د دغه مشرکانو متعلق، یعنی تاسو دې سره به تعلق هم نه ساتئ. او دا مشرکان موږ د مکې نه ولې بار کړل، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، دی هېڅ خاطر نه کوي د مؤمن په شان کې، نه د رشتهدارۍ نه د تعلق په بنیاد باندې. واولئک هم المعتدون، دا حد نه وتونکي دي. دلته هم الله پاک فرمایي فإن تابوا، که دا مشرکان کافران د کفر و شرک نه توبه وباسي، واقاموا الصلاة او دی مونځ قایم کی، وآتوا الزکاة او زکات ادا کی، فاخوانکم فی الدین، دا ستاسو وروڼه دي بیا په دین کې، دا ستاسو دي
تاسو رونه دی په دین کې چې کم کافر اسلام قبول کو دي موس قائمي زکات ادا کوي دا تاسو رونه دی په دین کې نو دلته مطلب لکه علما مفسرین عبد الله ابن عباس نور ګڼ شمېر صحابه تابعین تبع تابعین او د دې په تفسیر کې بیا لیکلي دي که مطلب لکه یو مسلمان موس نه کوي او دې زکات نه ادا کوي نو څنګه چې الله ویلي دي فاخوانکم فی الدین چې دا تاسو په دین کې رور دي نو یو بالمازه د سره د مسلمان رور نه دي یو بالمازه دا د سره د مسلمان رور ولې قابل نه دي او زکات نه ادا کوي دا د سره د مسلمانانو رور نه دي یعنی څنګه چې رونو سره خلک کوم معامله کوي یو بالمازه مسلمان سره به داسې معامله عام مسلمانان بیان کوي دي تفصیل لاندې لیکلي نور هم ډېر سخت روایت ذکر کړي دي منځ یعنی مطلب انداسه دي ماته اوس وخت یې ذکر انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا د قران د دوستانی چې کوم اصول ذکر کړی دی هغه درې دي مسلمان چې دوست جوړي نو الله ورسوله د الله رسول دریم والذین آمنوا سوره مائده آیتونه دی مخکې مې تو ویل خو په مؤمنانو کې کم خلک الذین یقیمون الصلاة په مؤمنانو کې بم هغه مؤمن دوست جوړي چې کوم مؤمن مونږ کوي یعنی بالمعنی سره به مسلمان سره یعنی الله اجازه نه دی ورکړي چې څنګه یو کافر سره تعلق نه ساتي د زړه محبت د زړه مینا او د زړه هغه تعلق یعنی څنګه چې هغه سره مانی نه د یو بالمعنی مسلمان سره تعلق نه بساتي ولی د دې غټه خبره ده چې عام معاشره کې موږ تاسو وګورئ څوک زما د پلار خبره نه مني څوک زما د پلار خاطر نه کوي څوک زما د پلار مطلب لکه د یو اصول خیال نه ساتي تاسو رښتیا موږ هغې سره مړی ژوندی ختمو کو نه ختمو تاسو په کارت کې زما د پلار نوم نه دي لیکلی او زما د پلار مطلب لکه د دې خبرې خیال نه دي ساتلی تاسو رښتیا وایئ چې یو سړی زما د الله د حکم خیال نه ساتي نو ستا پلار ښه دی که الله ښه دی نو د پلار په باب کې خو په پوله باندې دشمني کوو او د الله په باب کې مطلب لکه بیا آرامخور سره دوستانې کوو بیا سودخور سره دوستانې کوو هلته به څه کوئ دې د وجې زما عزتمندو مونځ دا د الله ډېر لوی حکم دی انشاءالله مخکې جمعه کې تاسو د مونځ څه نور اهمې خبرې دي خصوصا د قضا د مونځ د قضا مسله ده تاسو به دې نه مخکې مطلب مونځونه به مونږ قضا شوي وي په دې باندې مونږ کېدای شي به بالماضۍ په حالت کې کړي وي د پلیتو کپړو کې به هم کړي وي یا دې نه مخکې مونږ اهمیت مونږ ته نو معلوم یا مونږ ته مسلې نه وي معلومې مونږ به ډېر مونځونه د واجباتو د وجې خراب شوي وي د سجده سهوا د وجې واجب خراب شوی دی د فرایضو د وجې څه شوی دی یعنی هغه خراب شوی دی ځکه د ډېر د مونځ په باب کې بلکې د الله د پوره دین په باب کې مونږ ډېر زیات سادهګان یو که نه بیا مونږ څه شو بیا ځان نانجاڼه کړو د دنیا په باب کې هم مطلب لکه ډېر هوښیار یو لیکن د الله د دین په باب کې بیا ډېر زیات مونږ ته سادهګان شو په مدینه کې داسې اقامت شروع کېدو والا دی یو سپین ږیری کس نو ما ته وایي چې یو مسلې تپوس نه وکړم مې وکړه وایي ما اودس شردام زما نشته ما ته پته نه وه دلته دا جمع ودرېږي نو که زه دا مونځ وکړم او د اودس شردام ولې وروسته وکړم ځکه تکبیر الله رانه فوت کېږي نو که دا مونځ داسې اودس شردام وروسته وکړم نو زما خیر داسې ګناه به پکې نه ما ته نه وایي تکبیر الله رانه ځي مې خیر تکبیر الله نه دا پوره جمع دې دنه لاړه شي اول اودس شردام وکړه د الله حکم دی چې کله تاسو مونځ ته ودرېږئ اودس شردام وکړئ اودس شردام کې څلور فرض دي د څلور فرضو اصول دي بیا نه هغه وایي ښه وایي موږ دا رنګ مونږ ډېر کړي دي چې دا رنګ جمع تیاره به وه نو اودس شردام کول دي یا مخکې یا وروسته مونږ به څه مونږ به خپل مونځ به وکړو ما نه دا اصول دي زمونږ خلک په ډګو په تش رکات باندې نه پوهېږي بعضې مسایل داسې دي چې هغه دومره سخت دي چې دلته ما نه خلکو باقاعده تپوس کړی چې مونږ خو فرض په دې بنیاد کوو چې دا د الله عبادت دی او سنت په دې بنیاد کوو چې دا د نبي علیه السلام عبادت دی تاسو رښتیا وایئ په دې عبادت دا چېرته رسېدلی دی سنت په دې بنیاد باندې کوو چې دا د نبي علیه السلام حکم دی او فرض په دې بنیاد باندې کوو چې دا د الله حکم دی بھئی دا درته چا کولی دی که فرض دی که سنت دی که نفل دی نوم عبادت دا د الله جل شانه دی ها طریقه پکې د محمد رسول الله دا چې موږ ته ودرېږو ګس لاس لاندې خېپې د پاسه دا د محمد رسول الله طریقه دی چې موږ تاسو ته ښولې ده عبادات ټول د الله جل شانه دي طریقه پکې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د وجې انشاءالله مخکې جمعه کې
کو موقع وا مفتی صاحب یعنی هغه به ان شاء الله راشي تاسو به د قضا مونږ دغه شان دي د فرایض سره چې د فرایض حفاظت وشي د سنتو اهتمام کوي عام زموږ د نوجوانه طبقه دی تش فرض کوي وي مړه سنت کو دي وکړل کو دي اون کړل یعنی بدی باندې ګناهګاریږي نه په دومره ځین کې ساته سنت پر فستول والا نه الله د فرض توفیق اخلي څوک سنت پرېږدي د الله پیغمبر د ماسپخین 2 رکعاته سنت چې 3 رکعاته سنتي بیا 3 رکعاته فرضي بیا 2 رکعاته سنتي دغه سنت د الله د پیغمبر نه پاتې شول کور ته لاړو مازیګر مونږ نه پس وته رایا شول د الله پیغمبر مسجد ته راغلو 2 رکعاته سنت وکړه د دې څه مطلب دی که مطلب لگا یعنی کدی وکړل کو دی نکړل دوه برابر دي الله پیغمبر د مازیګر مونږ نه پس وکول دا سنت د سنت ځان له مسله ده د سحر د سنت ځان له مسله ده اے صف کې دوه درې مسلې دي حدیث پاک کې راځي وای تاسو صفونو کې سم ودرېږئ ګینه دا شکلونه بدل خنزیرانو بيزوګانو کا زمونږ صف کې به زه بدسي ولاړ چا به خپې دسي چا خپې دسي وي چا به وګي چنګېدلې وي چا به وګي نه چنګېدلې چا به خپې مخ کې وي چا به وروسته وي یعنی دومره د ناراستیا اظهار کړی دی چې دا شکلونه بدل مسحه کم په صفونو کې سم ودرېږي د صف ځان له یو مسله ده اهم مسله ده ان شاء الله بل جمعه کې به تفصیل وکم ان دغه صف کې شاته زه فارغ دی یعنی صف کې څه شو یعنی یو کس د شردان ما شو غوته نو دا خلک به په منځ کې راځي یا په دین ناراضي هغه رستنی برا مخ کېږي هغه ناراضي دی برا دی پا کېږي لکه مثال کے طور پر یعنی هغه اتصال را نه لو د صف په خپل مس کې د یو صف ولا مونږ نه کېږي اتصال واجب دی په منځ کې الله پیغمبر فرمایل ګوره وای چا مطلب لکه دا رنګ صف کې نیمګړی زې ډک کو دی به الله خپل رحمت سره یوځي کی که چا دغه ډک نه کو دی به الله د خپل رحمت نه لري کی یعنی صف سمول دا یو اهم مسله ده د الله پیغمبر به ولاړو تیر به وسرو او ټول صفونه به برابر کړ مسجد نبی کې کو ارسل په سونو خلکو ټول صفونه به برابر کړ غینه بس الله پیغمبر رالو بلال تبي ویل بلال اقامت شروع کا اهم مسله ده صف جمعه د راتلو د نکیدو اهم مسله ده جمعات کې منډوال شریعت دین من فرمایلی دي رکوع کې د امام مونته د دې څه مطلب د دې څه صورت دی دا اهمي مسلې دي زمایت مندو دا ما چې مطلب لکه جمعات نه راغلم او مونږ مو کو یعنی 15 شپې تکاله حدیث پاک راځي 2 شپې تکاله مونږ به کړي وي یو مونږ به الله په نسبت نه قبول شوی عمل نامه کې یو مونږ نه کله رکوع سمانه ده کړي کله سجده سمانه ده کړي کله دی واجب پاتې شوی دی نو کله دی موږ فاسد شوی دی کله دی فرض پاتې شوی دی نو کله مثال کې دوه پر موږ ته مکروه شوی دی کله سنت اهتمام پکې نه دی کړی نو کله دی مستحبات پاتې شوی دی دې د وجې دی جمعې منزله لښانتي په وخت راځي جمعات کې پناست باندې ګناه ده که ثواب ده دا ثواب نه دی خو چې د الله کور تاسو شو انډم خو د کوم وخت ها اوخ قیمتي دي که انډه قیمتي ده اوخ په 2 لکه دی او انډه په 60 روپۍ ده نو سره شوی 2 لکه روپۍ ډېری دي که 60 روپۍ ډېری دي چې کم ټولو نه اول رالو هغه ته د اوخ برابر ثواب ملاويږي کم چې اخر کې رااله هغه ته د انډه برابر ثواب ملاويږي تاسو شوی دنیا د پاره خو دومره هوښیار والله چې وو سمندر هم پار کړل لاړو هغه دنیا د پاره خو دومره هوښیار چې د سمکه تل تک شو دنیا د پاره خو دومره هوښیار چې په میتیازو کې دنه مطلب لګه مو جراثیم معلومول شي چې دغه کم جراثیم دي دنیا د پاره هم دومره چې انسګړل بر مطلب لکه خلک سپوږمۍ ته وختل څوک د سمندر تل تک وشول خلکو کمی تجربه وکړي د دنیا د پاره ناس بدل دی په امریکا کې او برای راست خبر کې دا ټول د دنیا ترقی ده کنه او د دین د پاره بیا الله مې نه ناراضي بیا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دغه بیا ناراضي دنیا کو ډیرم پته راکې شي بس مرګ رالو خبر ختمه او چې دین نو کنه مرګ رالو تکلیفونه شروع دې ان شاء الله مخکې جمعو کې به د دې متعلق به ان شاء الله ان څه کو په وخت باندې راځي نو سبا وره ان شاء الله سبا زده کې واخر دعوانا الحمدلله